چې د هاروت او ماروت چې دا چې الله کله دنیا ته رالیږل دوی له دا سړي شکل ورکو د سړو د انسان په شکل کې راولېږل لیکن دوی ته الله ووی چې تاسو خو زه لیږم دنیا ته لیکن دنیا کې داسې خلک پاتې کېږي چې زما نافرماني کوي هغوی وایي چې موږ به ستا نافرماني نه کوو موږ به ستا تابعداري کوو نو الله ورته ووایي چې تاسو زما تابعداري او عبادت به کوئ خو لیکن هغوی هم زما تابعداري او عبادت کوي خو هغوی له ما نور هم په بدل کې ورکړي چې قوت شهوانیه دی شهوت مې ورله ورکړی دی مزدوري کوي د هغې سره سره زما عبادت کوي نو یې د هاروت او ماروت ورته ووایي د فرشتو چې مونږ لم دا شهوت په مونږ کې واچوه مونږ به بیا هم ستا تابعداري کوو دا یو مشهوره واقعه ده د مفسرین دې ځای کې لیکلې ده او زمونږ په ښځو کې هم مشهوره ده نو هغوی چې کله راله دنیا ته نو دوی دلته شهوت خو یې ولې ورکړی الله ولې شهوت ورک نو دوی چې دلته راله نو دوی په یو جینۍ باندې عاشقان شو چې زهرا نوم یې نو چې دوی کله مطالبه د زنا وکړه د ملایکو نعوذ بالله چې د زنا مطالبه یې وکړه نو د زهرا ورته وی چې زنا د سره کومه خو زما یو څو شرطونه په دې شرطونو کې به دی نه بعد به خبره کوم یا خو به شراب څکئ یا به قتل کوئ یو کس ورته خو چې دی به قتلوئ یا به سیچل کوئ یو ورته دا ووایي چې بت ته به سجده کوئ بت پرستي به کوئ دوی چې کار وکړو دا شراب به تیوز کو دا لږ آسان دي او دې کې دوره ګناه نشته او دا قتل او دا بت ته سجده کول دا ډېر ناروا دي نو شراب یې دوی وڅښل چې شراب یې وڅښلو نو شرابو په نشه کې خو دوی بت ته سجده م وکړه ځکه شرابو په نشه کې نو د شرابو په نشه کې کس هم ووجو نو درې واړه ګناهونه یې وکړه هغې چې ورته کوم شرطونه یې ایښي دوی چې موږ به ته یو وکړو هغې م ورته یو ښوولی دوی درې واړه وکړو او د دغه شرابو په نشه کې د هغې سره زنا وکړه نو د زنا په حالات کې په دغه ټیم کې د زهرا چې دی نو د دوی نه اسم اعظم زده کړو چې اسم اعظم یې دې زده کړو نو هغه زهرا نومې ښځه چې وه هغه اسمان ته وخته الله دې ستوری جوړ کړو او د هاروت او ماروت چې دي دوی ته الله وارننګ ورکړو وارننګ داسې چې تاسو د دنیا په عذاب کې معذب کما کنه آخرت کې د عذاب درکړه نو دوی ورته وایي چې نه موږ له په دنیا کې څه وکړه عذاب راکړه نو دوی اوس په بابل ښار کې یو کوی دی په هغه کوی کې دوی د ویښتو نه ځوړند دي دا دواړه ملایک او عذاب ورله ورکولی کېږي نو په دې طریقه باندې هغوی له څه کوي عذاب ورکوي او زمونږ په ښځو کې ورسره دا مشهوره ده دا خبره ورسره هم ده چې د ماسخوتن دا ویتر چې دي دا لږ لیټ کوئ ځکه په هاروت او ماروت باندې عذاب دی نو چې دا د ماسخوتن دا مونځ وشي نو هغوی له د دمې ټیم ورکوي بریک وله ورکوي ریسس وله ورکوي او هغوی له څه شي تفریح پکې لګه د ماسخوتن د فرض مونځ نه واله تر ویترو پورې د هغوی څه بریکي ریسسي نو دوی له دغه ټیم ورکوي نو زمونږ دا زنانه دا مشران یې وایي چې سی چلو کوئ تاسو چې د ماسخوتن دا فرض وکئ نو دا ویتر څه کوئ لږ لیټ کوئ چې په هاروت او ماروت باندې د عذاب کم شي دا مشهوره واقعه ده لیکن د دې هیڅ ثبوت نشته دا منګړته ده دروغجنه ده څه د پاسه په شلو سندونو سره دا روایت نقل دی څه د پاسه په شلو سندونو سره لیکن بیا هم د دې یو سند هم قوي او صحیح نه دی خو لیکن دا روایت غلط دی او خطا دی نو هسې نه چې بل ور څوک دا خبره وکړي او ته وایي چې او دا به دې شي دا منګړته ده ضعیفه ده د دې څه ثبوت نشته دا یهود له ځان نه جوړه کړې نه خو په هاروت او ماروت باندې عذاب شته او دا په یو څو طریقو سره غلطه ثابتي خو زه یې ټولې وایم بیا به نټیم ځي یو خو دا غلطه خبره چې زهرا ستوری چې دی دا غالبا د 7 ستورو نه غټ دی زهرا ستوری او دا چې جوړ شوی دا د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې جوړ شوی دی او هاروت او ماروت رستی خلق دی نو څنګه تاسو چې دا ټیک بل دا چې هاروت او ماروت ملائک دي او ملائک چې معصوم دي ګناهونه نه کوي
نو څنګه ته وایې چې ګناه دې شوی دی؟ دا په ډېرو طریقو سره دا واقعه خطا ده.